د پیښور اوسیدونکو لس کاله پس به آینده نسل تاسو وګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمي د وی سی آر او د ټي وي د برکته به زمونږ ښځې ډمي وي او زمونږ زامن به ډمان دروغ وایم زمونږ ښځې به ډمي وي وګورئ د ټي وي په پرده د ډمې چې کم فیشن دا ښځې وګوري سبا له هغه فیشن جوړ کړي او پکې سخانه کې روان د ټي وي په پرده د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړي او پکې سخانه او کابلې کې ګرځي آینده نسل با ډمان وی ډمان 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوی و په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل مونږ پکې قران ویل مونږ قران جشن خیبر کې وایو دوی په نامه څه کې دي دا د ویجی تیمیا نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال دیو ملازو نور جمال نامه وا چرته گیدڑ وشته او الکان ورتل دا گیدڑ خو حرام دی ورسو کوئی چارون دی زده ملازو حلال دی لار ول میاں جی گیدڑ حلال کے مردار ول مردار کون کہندے کہ گیدڑ حلال وی جی نور جمال کہندے کہ گیدڑ حلال وی پھر ٹھہرو جد نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال عزیزانو زمری اورزه گیدڑ او میلو رو غخته چراشی رور ولی جوړو میټینګ ده اغي چرالز مری ورتوي چې خبره دادا چې خکار بکاو دین پس خو په اتفاق خکار بکاو خو په اتفاق وکاو گیدڑو میلوی چې بادشاہ د زنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خروالے ده یو وسای والدا یو خرگوش والے چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاہم د زنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص ده خبر صفا ده دا خرستا شو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا وسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا گیدړم وړو کې ده او دا خرګوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وېست اخو پرې ده چې د ځان په ویر اخته ده د گیدړ ته ته تقسیم وکا زرکو هغه چې خبر اخلاص ده دا خرب اوسو خوري دا اوسه به غرمیلا خوري او دا خرګوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس داغه سي تقسیم خلق کوي او پیمانه وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویډیو استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزدک ا میلو د خدای به وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د دک بابا چې د چا مرکز
د چای صوبه د چای الته تکم کوجای چې ته چې د چواریانو مشری بزوال. بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوی ده داغه جواب ما اڅ شو زیړ والا مولا اواده جی اواده د سره یو کیسټ ته هغه واوري ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر تخرا ویل دا شرافت ته نه دا تهذیب دی نه ټیک شو دا انسانیت ته نه کدا ټکه ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او پخره به سورېږم. نعره تکبیر او کنی نو د پخې ډلې بچیا نور پراپیګنډي لګی دي چې تا ما پورې داله کوي تړلا نو ما ته چاوي چې دا په خډمه څه ته وي مال په خډمه د یرمنډې ډمې د لاهور چا د وړوکوالي نه خرابوي دا هغه د پخې ډمې زوی نور څه په لاس نه درتله نو زما متعلق دي دا غلطه پراپیګنډا وکړه. زه دومره کمینه او رزیلم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ ویم جګړې به کوم والله د مړی نه نیسم هر څه به کوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده. پاتې شو دا خبره چې مولیان ښځو پسې لاړ مولیان ښځو پسې لاړ دا چې څوک وایي هغې ته ووایه چې د صدر ایوب په وخت کې تاسو فاطمه جناح ښځه نه وه فاطمه جناح ښځه وه که نه د هغې اول سپورټ چا کړی نه 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 یو منټ صبر ولې قربان شو کړی ټیک شو اول سپورټ چا کړی دا تپوس ته وکړي. دویمه ده چې فضل الرحمن ښځې سره ملاقات کړی په دې ملک کې چې ته اوسېږي تاسو په ایمان وئ په دې بنو کې بازار کې 2 لکه ښځې نه ګرځي او زه د دوای په دکان ناست یم خو چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه دا چل دی کړي او دا چل به کړي. په لاهور کې مې یو خبره کړې وه مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی 12.5 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه نو دا 2.5 کروڑه د سړي زامن کیږي نه ته پوه شې په خبره 2 کروڑه به حلالو مولیان ښځو سره مرګري شو. عزیزانو تاسو په ایمان وای که جماعت اسلامی والا دا خبره کړي دینه دا تاسو که چې تاسو د مشر 2 غنټې په بند کمره کې بنظیر سره ملاقات کړي کنه ها کړي ده کنه وکیله 2 غنټې فضل الرحمن خدا سے ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو د په بند کمرې کې ور سره 2 غنټې ملاقات کړي کنه دیکھو وګورئ کتار سکه خیر دی کتار سکه خیر دی نو زما ستا دا سنبای د ګډې د فلم پروت دی او زما د چیلې د هر وخت کاري لکه شرم وکړي او په دې ګریوان کې وګورئ بله ده چې ما پرون تا سره هم د مرګرتیا کوشش کړی تاسو ته ما ته مخامخ 3 شپې د چا په کور کې دا باز شوی او خبره چا نه منله
چا سره چې دوه ټانګې خلک نه وي هغه ما سره په کوټه سیستم باندې باز کوي دوه ټانګې اصغر خان غوندې سړی کینی کوټه سیستم باندې باز کوي دوه ټانګې خلک ورسره نه خبره خو تاسو نه منله نو عزیزانو کته معنا شل کاله مخکې ښځې سره ملګری وی خیر دی کته ننم ښځې ته مور وی خیر دی او که ما ورته ښځې ته خور ویلې نو زه کافر شوم دی خو وګورئ اگر چې زه د ښځو مزه ګوره سخت خلاف اول به دا بېنظیره مړه کوم یا دی په کور کې کښېنو سخت خلاف خو دا جواب ستاسو د دې پراپیګنډې کوم چې ته که یو ښځه بربنډه ګرځي او هغې ته مور وی نو خیر دی او که انما المؤمنون اخوتون باندې ما عمل وکړو نو زه پې کافر شوم دی خو ګوره د ملا د ښځې لوی ملګری خو ملا دی را پیدا نه چې ملا ورته په غوږ کې بانګ وي ملا چې تا ته نه ویلي چې قبوله کړې دی د ملا صاحب که نه ته دې ښځې ته نږدې کېدی شي وایې لکه چې ملا نه ویلې ورنږدې به شي بیا دغه ملا دی چې حلالۍ یې درته ملا په غوږ کې بانګ ورته ملا وي جنازه یې درته ملا کوي 200 قسمه طلاقونه دي د هغې علاج درته ملا ښیي چې غلط شوې خطا شوې د خولې نه دې څه ووته اصلي دوست خو د ملا دی د ښځې ته خو یې ارامتوب دپاره ملګری بې غیرت راشه پرون وګورئ د هندوستان یو ډم راغلی دی دلیپ کمار نامه ده د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده یو وایي زه په ځان سوروم بل وایي زه سوروم یو وایي زه سوروم بل وایي زه سوروم بې حیا قومه بې غیرتو زه خدای دې ستاسو بیړه غرقه کي چې تاسو دپاره څوک الیکشنې کوي تاسو دپاره څوک حکومت دې خلقو له جلسې کې دې خلقو دا خو د ګډې روڼه دي خو چې څوک ورته شین بوټی وښي هغې پسې بین بین نارې وي دې که نه دې قوم ته دم راغلی دی په سرکاري اعزاز یې ګرځۍ لګیا دی نن د ضیاءالحق روټۍ ده په پنډۍ کې هغه ډم ته او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغوښتي نن یې روټۍ ده بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تللي دي نو هغې ښځې ځان سره بوتلي دي ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې ته به رستی او ښځه به دې مخکې تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکي دا زمونږ د زمانې معززین دي نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ یې هم غاړې باسي ما په پېښور کې ویلي چې واورئ که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسمي کم پرېږدم چې درنه مې پرتګونه نه وي ویستي ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي څوک د خپلې ښځې نه نه خبر څوک د خپلې لور نه نه خبر څوک د خپل زوی نه نه خبر دا ستا د ملک معزز خلق دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رزیلان وایي
د پاکستان لوی کمینا او لوی رزیل هغه لوی سرمایه‌دار دی. د دروغ مزه لنډ یو سړی وغټ نو سرمن باندې به د برې ته داسې غوړې کړې چې روبو ته اجره کې بدان بټیاران دا ناس الکه سدي خړلې خان ساګ می خړلې تاسو خړلې خان غټه غوخه تاسو خړلې جی دال می خړلې د تبه خان تاسو خړلې روندې وګورم دوی دسه کوي کوم خیال کړی دسه دی هغه بریتو علاقې کې چرته کشمیر فتح کړی پروسه ورمنډه کړی کینه خدای دې خوار نه کا او د ناقې په سړک تازان نه ډبنګې جوړ کړي دي یا د ناقې او دغه په کلی کې ځان نه ډبنګې جوړ کړي دي څوک درته سوال نه شي دادا چل مکا وا پارام کینا دادا چل لکه ایو سړیو خزو تراغه خزو تویل خزو کشمیر لازم خزو ورتل ممال ته خو جنگ دی لازم پاتې کېږم نه ول مزل عزما او دا اندوان بدسي تاسو او داسي چې ټول کې مک خزو زنو الله دې ملش چې کشمیر ته تله او د غرب په خوا کې ولاړ دی او دا د توپ غړمبار دی نو چې غړم شي کله د یو کانی لاندې سر نه باسي کنه بل غړب ته پدې کې وی کته چې یو خر ولاړ دی او واخه خوري نو دی و چې یا الله دا خر څنګه بیغمه ولاړ دی واخه خوري او زما اړوس کاش کی خدای چې زه خدا خر وې لګ بیغمه خو بوي پدې کې چې یو سات تیر شو په خرم بم راو غورځېدو چې غړم شو خر والی زولو چې وی کته وی یا الله شکر دې چې خر نه ما نو تاسو د خزو پهلوانان یې او د خزو ترزن یې د کلی کوڅه کې ځان نه د پړانګ جوړ کړي دي تاسو تر ناغه سړی برېت دادا چل کولو او چې ګورئ نو پولا زرد فرنیان ماکوتیان خلکو به چې برېت توکته نو رښتیا برېت غوړې وي اجره کې ناشته او دا غریبان ته غیر چاپیر ناشتي نو زوی په منډه منډه راغې وی چې بابا وی تا به چې په بریتي غړولې سرمن خو پښو یوړه دی ورته وی چپ شه بیا دې غرکشه وی والله کټو کې کوم مور مې راته ویل چاله سرمن پښو تختول نو کران ورته وی چې خان بریتي به په سرمنې غړولې مونږ ته به دی چې پولاونه مې خور دیکھو ګورئ د بیروپیت راز علی الدوام نه پاتې دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا سوال ټکیږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث چې د ملک قانون قرآن نو سلویخ کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کم په شرمونو شرمولو الله دې امان را کی دومره په 200 کاله حکومت کې پیرنګیانو نو شرمول لکه دې د پیرنګي پر کټیانو چو شرمول اریو چر اوس موجوده حکومت وګوره اسلام 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 ډلم لګیا دي اسلام اسلام پته نه چې اسلام دې چې دې پته نه لګي آیو بادشاہ کور کې د دوبي خزراله جړل چې جړلې بادشاہ خزه ورته ویل چې ونی جاره وی لنډه مړ دې د بادشاہ خزم په جړا بادشاہ کور تراغه خزه ولی جاری وی لنډه مړ دې بادشاہ په جړا اوس پختل نه کې لنډه څه شي بادشاہ بار راغه دربار ته چې بادشاہ په جړاو لکه زمونږ صوبه سرحد کې گورنر صاحب جاری نو دا وزیران خو ور سره مخم وي او یاله د پارلیمنت دغه څه شه ده
میټینګ دی د پارلیمنت. تاسو د خپل پارلیمنت کتلې دی؟ پارلیمنت دی پارلیمنت. بادشاہ دربار ته راغی په جړانه وزیران جرنیلان د صاحب ولې جاي وی چې لنډې مړ او وی په جړانه کابینه را صاحب ولې جاي وی لنډې مړ دی او وی په جړانه یو په کې تاسو په چې دا لنډې دیسو خبر نه یو بادشاہ جړل چې لنډې مړ دی نو مونږ په جړا شو. بادشاہ نے تاسو صاحب لنډې سوکو وی چې نیم خبر خو خزانه جړل چې لنډې مړ دی زم په جړا شو. بادشاہ کو ترغه خزي ته چې خزي دا لنډې سوکو ټول بادشاہي په جړا وی خبره نیم د دوبي خزي جړل چې لنډې مړ دی نو زم په جړا شو چې د دوبي خزي راوخته بیختی وزره لنډې سوک دی ټول سلطنت جاری وی لنډې زما د میړې او خرو آمر دی صاحب آگا چل پتہ نہ لگ اسلام 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 ډول لګیا دي کې دا دې را روان دي کې دا دې را بشي کې دا دې را اسلام دې خبرې ټول دروغ و ایمان پیدا کوي. کده سملے منبر در تراغه او درته وي چې اسلام دې اورا بشي نو که ایمان ځان کې لړۍ د دغه غریوال نه ونی سي او په دغه خلای او سوسو کوي چې دا خلا ولا د وینو ډکه که وزیر در تراغ او درته وزیر لا تاسو ټول ټوکرای کی او زمونږ وزیران امریکای ته تری دلته د استقبال تیاری کی تب وګوره دا به ضمیر قوم دا به لکای چي دي دا به زرګونو خلک روان چاله امریکای نرال امریکا څخه کعبه ده امریکای غوندې رزیل ملک په مقدس مکه باندې دی. دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخره د خپل طبیعت دین. ایو پیرو یو کلی ته تلو اکلی کې سګوري چې ته پرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر. اوهو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی. سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر ته پرم په 2 پیسې سیر گازریم په 2 پیروي مرید ته چې بچیا تخته دا شهر ناپرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسوک نه مرید ډېر مانداو هغه چې حضرت لګ بیسار شي ډېر مانده مو دا سوچا غوړي ډېر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم هغه سوچا غوړه خو به خوري خو 60 بدی ګسیم خوري و چې نه صاحب لګي سار شه ډېر خدای چې سار شوه ده نو شیخ صاحب شورو په کړي دا او چې میاش 2 تیرې دې شیخ نراسه کټه جوړ شه چې بیا به پملا کټ راته. بادشاہ اوس حکم کړی په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي. هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګې دا. بادشاہ ته راپورټ وشو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا روزي. بادشاہ وی چې بای دا څه ضروری ده چې هم دې پانسی کوي چې د مړی کې کړای ناراضي غټه مړی ولا وګورئ خو یو سړی مړ کوي اور څوک چی ګرځي سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته د پیر سے مرید باندې او وې والله د مړی ولا فټتا راوی دی شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مړی کې نه فټ کیږي. ونو ما سکړی دی بیرام غر کاشا وې سدي کړی نه دی الته کړای په بل چا کې ناراضي کړی دی سدي او کړای پتا فټ کی پیر لراغه چې غرق شو ما سکړی دی چې وای کړای په بل چا نه فټ وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري
وی پیرا خدای ته ګوره اوس چل کوا. نو پیران خو ډېر هوښیار مې کړ، ډېر هوښیار. زه رښتیا ته ډېر خپه یم چې ما ځان مولا کړی دی، ډېر خپه. چغې دي او سوري دي او بدې ورځې دي او صاحبه جګړې دي او جیلخانې دي او په لوی غم اخته. که ځان مې پیر کړی وی داسې مذهب یې کولی لوی خوند به. اوس خو صاحبه په قهر اخته ی. د ټریفک د سپایي غوندې که ښځه را روانه چې ما، که جینۍ را روانه ما، که هلکان را روانې ما، درې لارې بلاک کړی، درې واړه درته کنځلې کوي. دوست تو خایا چې دوست به دې څوک پیر له کا خزه ورغله په سر ول لاس راکاږي. الله دې نورم خکا زه کجینه ورننه واتم پسینه مینا ورته الله دې نورم خکا. هغه آسان شه ده، مال دې پیسې دي خوراکونه دي سبا ها کو دې مولا توپ ګران کار. نو پیران ډیرو خياري اغا ورته اوس می خلاصوا و بداس چلله چې سبا لا د 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخ کې به په زور منډه کم او بیا ته په معنا مخ کې ور منډه کوا زب ته تب سره خلو بادشاہ به یو تپوسو کی او زب یو خبرو کوم استادان بخلاش چې سار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی دی پیر په دې کړای ور منډه کړي مرید په ور منډه کړي دواړه په پرزونو دی یو وځ په ورزم بل وځ بادشاہ وی دا چل څه دی پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت ده چې د چا غاړه تپره وته نیغ به جنت تزي زدي مرید ته ویم چې زه جنت تزم او دی وی چې نازم دا جګړه د زما او د بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته زولې نظم زولې نظم کړه بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلې له اډر ورکړه راکاږي او جګړه شوه دی سټیالتا پیروي مرید ته چې تخته بیره دی غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې بدا بدبخت قوم د 500 کړه ځان ته پخپلا اچي پخپلا شهرنا پرسان دے اس پتہ پکې نه لګي اسلام 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 15 کال وشو اسلام اسلام په ټي کې دمانم لګیا دي اسلام اسلام دې په یو بل خبره ووري تاسو دا شپانرونه یو شپون مړ کېده زامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم هغه ډر ازامن ورته اشهد ان لا اله الا الله هغه ډر وته د اخر مخته پتن درول دا کور د چا باد شو بیگاله بچراغان د چا په کور کې وخر مخیا کور دې وران شنو په قرض دې کارتوس هغه ستو ډر تاسو بنی آدم یې ځان یعنی تاسو پختو دار دا چارسده کې می تقریر کول مال تاسو کې نه چې منګه پختانه منګه پختانه منګه مالغه وخت کې منګه پختانه چې زمون خزه د شپې په 1 بجې د سنیمانه یوازې را رواني منګه پختانه لورم چا کرش پکړی به سار چرته تلې وی بیګا سیلای کرے مشپا ها سیلای کرے مشپا کا سویلی کرے مشپا یعنی مونږه پختانه کینی کین شرمېدلو کې پختانه پختون خدای دې دسه څوک نه شرمې لکه نن چې مونږ شرمېږي
منشه نو ستا ډز به د سړیتوب په ځای کې ونه ګوري. راشه کنه که د ډزو شوق دی دی د تورخم نه دی. یو سړی و هغه ښځه ډېره ظالمه وه او بد کرداره وه. نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه، په ټپو ړوند کړه. ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وی چې زما دا میړه ړوند کړه. زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کړه. نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به ته تپوس کولو چې ښځې ته چېرته ځې؟ چې دغه زیارت لزما او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېرې داسې کړي او داسې کړي. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه، دی د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی. چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا، هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه، ویل ویل نن خو دې اواز هم راکو، ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چې او شته. وی هغه حلاله که او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې 6 ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه والا دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ؟ غوږ کې دی غوږ. دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی. حلاله که غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه نو 3 یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما دې سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. چپ غوږ کې. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو دې غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ یې پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو. وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو. به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته. دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپو ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلی دي، کوتک یې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو د کولنګي چرګ مړ. چرګانې ډېرو په کور چې 6 ساعت تېر شوی دی، 2یم سړی راغلی. بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو د هغه انګریزی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر کړه. چې 4 برابر کړه، خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښوي چې هغه کوي.
زه اوس د هر څه خاوند ستا سر خوري خو دا مړی اوس لرې که چې پیوم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه. چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی بلې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه بلې ورته 4 واړی چې پې لیږلي دي اخیری چې لیږلی دی وی هلکه چې دا ځل در نه را نشي ګوره سمې غورځوه سیند ته چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې وینځې هغه یې مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي وایي وی الله اوس میان هم نسي آیم مړ کړی. بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والی په هغې ور ټوپ کړی وی لا سر دې مړه اوچت کو آیم مړ کړی دی. بیا راغی سړي ته ووی چې وروره اوس مې سمه صفایا وکړه جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو بیا یې مایګیر په شکل کې راوتی بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو سړي وله 100 روپۍ ورکړه. ما ته وګورئ که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ نو دینه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او دا هغه سړي کار شوی دی. خدای میړه مې په ټپ وړونکي او میړه یې سره ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه تاسو باندې هغه چل. یو سړی په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله ناتې اولې ته وغورځېده لاړه اوبو یوړه دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا که زه خبر وی چې دا به اوبه رانوړي ما به هډو وینځلی نه وی. کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وی مور پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مور والا ډاکټر راوسته چې د هلک باندې څه چل دی. ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره تی نه هیره کړه چې هیره کړه مور والا پیسې ورکول څوکیږي 100 روپۍ هغه دا 50 والا 50 به بیا درک ول زه 100 به بیا پورا راکې. چې ډاکټر زه تلاړو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی دا پتا څه چلو ول ولی وی تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته. مورم سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو. ډاکټر چې راغی چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ را کورې عام لاړې. ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو ویل 150 خې وې 150 خې که زه پوهې چې دا 50 بمزینو دا خو به مې اغستی نو قسم په خدای دی چې یو د بل نه بدتر دی یو د بل چې یو ځي او بل راځي ا د کپن او د موګي والا کیسه ده. مونږ دا تیر ارمان کو چا خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچي خو پکې په داسې قهر په دې ملک اخته په داسې عذاب اخته. ای مولا رب
سبق ویل استاد ورته لګي سار شه عقل زده کا ویل څه عقل زده کوم ټول کتابونه مې وې مولا شو ویل خزا په یو جمعات ورغله ده په جمعات کې د پیر غوا په جمعات کې تړلې و د پیر غوا و په جمعات د په منبر ناشته ویل دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر دا مریدانو نه ساته او یادا دا کوته کې چې ګرځي اډنج کوپیان اغیرانی ولې مرګ له والے د خلای پټوله ماته کړ دی واپس لاړو استاد ته وای چې دا دي کتابونه او دا دي مولاتوب زما توبه ده ویل ولی ویل حق مې ویلې او مړکم حق مې وې وی کور دوران شم چې تاسو ویلو چې لګي سار شه چې لګا قلم زده کینو بیا به حق خویلې شي لګي سار شه اوس کینا یو کال د علم سره ټریننګ ورکړي سکال پس په مغه کلی بیا راغی او پیر دی او غوای تړلې ده د په منبر کې ناستو ولرونو خبره واورئ د دې پیر د دې ګیره په وختو کې دا سه اثر دی چې چا سره یو وخت وی ټول مربن مړ کیږي امریدان راغ پیر ته وای چې اسمن له اختراق امر وختو باسی اور نو ګیره بهم زما غوندې رنگای و مړ اختخلاص و مریدان ډیر پاتې دي چې ډیر پاتې دي ویل نه اختخلاص شو داسو غپې په جوړ کړي ته په داسې ورټوپ کوڅو په داسې ها او چې مریدان ته پاتې دي پیر چنګ خپل نیولې و مړو مولام تو خپل او دو پردای کې استاد لورغه و داسې چلو شو ویل ما چې درته چا عقل زدکا تم بچوي د پیرم بیړه تباش و ځان دې محفوظ نو ما مناسب لک عقل زدکا لک سوچ کا فتوی چې ورکه سره غوندې ځان کې اهلیت هم پیدا کا پل شان تم ګورا وخت تم ګورا چې دا دې سړي خو مونږ ټول عمر سلويخ کاله دې خلکو دوکه کړی نه یو دا مولیان وای په ایمان کړی دي کنه مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه او چا دې مسلم لیکو د لاسه چا دې او کني او چا له چا د ویل شری نظام وای خو چې ملک راغی اقتدار سنبال شو ویل کینه پارام مناسب چرته کور کمانه د موان استاد دې خبرو سره چکار دي زمون په علاقه کې یو میر دې زور ته تار پیټوم میر مونږه دغه ته وای دا کمیټې چیرمن نه تار پیټو یو مولا باندې منډه ترلې ځانې په منبر کا خو چامبر وای بیٹھ یار مسیتی کدھر دم بم پا ککڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کرنے کے ہر جی تھے تو پیا نیغ ہونے آغا تا نو دوی مونگ سلویخ کالا استعمال کری او انشاءاللہ د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور با تا او گوئے چه پدے سرمایہ دارو با ما در تا میچنی او نگرزولے نو دا گیرا با بیا ما پا دروغ سات آغا ورزی پیخور کې پولیس افسرانو یو دوس پایان په حوالات کې چوي مالک اولی ویجی دوی چانه 10 روپے رشوت اغسته مال خاوله مال خپکیږي خو بنه کوي او ټکي درته وکړو هغه افسر ته مې وی ول نجی ولی به خپکیږي ما هغه 10 روپے اغسته وی حوالات تلاړو او تا کر چې پروند کینوانو 10 کریټ راغلیو تب کم جهنم تزي پدې مې پوي دا ستا مور پسې خیرات کړو کستا خزه پسې خیرات کړو سپای 10 روپے واغسته کافر شو جیل تلاړو ٹھیک ده جی تا مال 10,000 او 15,000 روپے جمعات لراوړي دا په کومه خوشاله کی دي نو دا مغه خبره ده چې نظرانه نہیں سود ہے پیران حرم کا دیل چې ورشي رشوت شي مال چې راشي شکرانه شي پیر له چې ورشي نظرانه شي پیر له چې ورکه نظرانه شي هغه ورځ راته چاوي دلته یو پیر دی تبلیغ والا او خلاف دی پیر دی
دا تبلیغی جماعت والا پیژنئ وې د دوی خلاف ته مال د دوی د خلاف وجه بل هیڅ نشي کېږي خو تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمه مفت خی منځونه مفت خی او پیران په پیسو خی تبلیغ والا دعاګانې خلقو ته مفت کوي او دله چې لاس ورکړي چې قربان دی شمع داونه به مې نه وبوسې اما سره رامداس کې یو پیر ناست دا اپریدي چې دي د خدای قمقل زه خپله اپریدی یم د خدای قمقل یو دا بارډر والا ډېر قمقل دي دا تاسو سره قلا کې چې دا د خدای قمقل دي دوی چې تنخوا والی نو راشي پالګر ته کینی چې لاس مې وګوره ډېر زر به اولدار شي ډېر زر آپ 15 پاوه نور کی دي چې جمعداري پکې څنګه او ورپسې لشل ورته کې جمعدار آپ 15 پاوه نور کی چې صوبیدار بکلش بیا په او بس ورپسې جوخ صوبیدار مړه تنخال تخلاص کی صوبیدار میجر شي دا د شیخ چلی تصور دی شیخ چلی او سړیو چا سره په اتانه باندې کټوای د مستو په سر کړي وا په کرای ور سره وړه نو په لار روان دی دا شیخ چلی چې په دې اتانه به کوم څه په دې بچرګ عالم اچرګ به اگای واچي بیا به په بچو کې نوم ها خرصول را خرصول چیلای بوالم ا چیلای به بچی خرصول را خرصول غوا بوالم د غوا بچی پای خرصول را خرصول میخه بوالم میخه پای خرصول را خرصول لسته میخه بشي زب ګجر شم بیا به خزا حکم چې خزا حکم مجرا کې بناستم غټ ګجر به زوی به می شوی یا براشه بوي چې بابا زبم چې ها په چا کټوایل تلرکا سره ورته وی بیړه دی غر کا شدا مستو کټوای دی ماته کا هغه ورته بیړه ستا غر کا شدا ما ټول کور وران شو مونږه هغه د شیخ چلی تصور دی دلته یو ساينسدانو هغه زما عقل دا نه مني چې دومره غونډه کانه راو غورځيږي او اتکی سورې وکي دا زمونږ د ساينس ماستران چې دي دوی په دلاره چیزونو داسې بکیږي دا د کالج الکان غریبان دا ما په پاکستان کې ملا تعلیم شته وې ابای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګ غړوای پاکستان نه خود تعلیم جنازه وته ده پاکستان کې ساينس کم زیاده ساينس خو په روس کې ده ساينس خو په چین کې ده ساينس خو په امریکا کې ده ساينس خو په برتانیا کې ده چې مریخ او نور اوس پوګمای سره خبرې کوي لګیا دي تاکي ساينس دې چې تر اوسه دی یو پیچکس قدر جوړ کړي د پردي ملک نه سپیر پارت چې ده امپورټ کې او دلته په ډیبره ته ټیټ کې سامان بار نه راغله تمام قابلیت اغا اوسپنے مسپنے آر چیسز وغیرہ دوی پہ ڈبریٹیٹ کی ہوئی ہے پاکستان کا بنا ہوا ہے پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا ہے اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا ہے بحری بیڑا خپل چلی گی مونږ سره یو ځای آزاد دے چین مونږ نه رستو آزاد دے روس او امریکا تیریږي هندو مونږ سره آزاد دے بحری بیڑے او جنگی جهازونه جوړی لګیا دي مونږه سیوا الہ مونږ سره جنگی توپه خوشتا کنه جنگی توپه خوشتا کنه دا ټینکونه به وړاندې کو کنه چې جنگ راغی که خیر
کو کین کیږي چې دا چې زما عقل کې ناراضي دا زما سمجھ کې ناراضي یا زمونږ په پاکستان کې اوس زه کمیونست لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس بې زه چې کمیونست زه چې سوشلیست نو یا کنه زه هم ته سوشلیست یا زه هم ته خري بس خلاص خبره اوس ته خري نو زه خر سره خبرو کول والا مولا نه که انسان نو انسان ځان ته کمیونست یا سوشلیست په اسلام کې نه وي ٹھیک ده وکړه ده چې روس نظریه هغه د خدای د وجود قائل نه دي دا کائنات دا په خپل جوړ دي د روس په دنیا کې یو چت او لوی طاقت ته صدر او برزنیف دا برزنیف چې پرون مردارې ده دا چارونی و امریکا چا مرکا روس ولی را اخلاص نکو خپل صدر چې مردارې ده دی خو خدای منی نه نو چې خدای نه منی دا برزنیف مر چا کو نو سینسدان کو کینکیږي کالج کې ګرځي د ونه یو کتا الکانو ته یو درېږي دا وګورئ د دیونه ته وګورئ څومره غټه ده او میوه ته وګورئ وړه وړه ده د پیټه کدو ونه ته وګورئ وړه ده میوه غټه ده عقل دا وایي چې پیټه کدو دیونه کې پکارو دا میوه د پیټه کدو ونه کې پکارو دیکھو وګوره عقل داو یو تک شینامه په دا سر راو غورځي چې ټاک کې ناستو چې یا الله توبه یا الله توبه الکان اورته استاد والے وې خدای چې څکړي خې کړي کدا د دې شینام په ځای اوس پیټه کا دودل ته ځوړند و را غورځیدل دا زمونږ د ملک سیاستدانان دي دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ هاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا تصور ممکن راغلی کور ته او زیارت ته او ختم دی او 2 سپاری دي او دا سپاری در پسې چې څوک وي دومره کم عقل دي چې په 1 روپۍ تامړي پسې 2 سپاری وي 1 روپۍ ورکه یا 2 روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکه 2 روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کوي پرې خود پریخي درته لکونه دي د لکونو جایګیر او جیداد او نقد درته پریخوي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاله یعنی خدای له دوکا ورکه چې خدای دا 2 روپۍ دي د خپلار می پیو بخا خدای وی خدا ستاسو هغه د پریدورونه یي یا پریدو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپش ز خپل دریواله اپریده ما او دا سينه چې اپریدو باندې جوړه جنډا والا ده هر چا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کا اپریدي لک خراب دي وکه دی لاندې اوس 15 روپۍ غري او پاسه په غنمه چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول کا غنمو مولا ول چډه راخدا قبول کړی نه او چې دا سه پیزاره پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملا یې تیار ټیکاله خوري و دا 1 روپۍ واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپلو کې واچم چې برکات پکې شي مولا له خیال کو چې بلا په چې است غنم څکه دا نقد روپۍ والا غنم ته یوړ چې کور ته لاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه خدای په قران چې خدای مې وټاګو ملا مې وټاګو خدای لمم دوکا ورکړو ملا لمم دوکا ورکړه وای چې څنګه وای چې 15 روپۍ را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خدای ویل دي چې قبض پکې شرط ده نو غنم ولاندې 15 روپۍ چې غنم ملا قبض کړو 15 روپۍ پکې قبض شوی نو چې قبض راغی غاړه مې خلاص شوه اوس چې ما په خپل چالو کې ملانه پر روپۍ واخستنو دې کې د خلای څه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې
چې پریخي درته جایګیرونه جایدادونه پیسې او بیا 2 روپۍ باندې 2 سپارې طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینه پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دې کې په دې خدای وبر دا پیغمبري منبر دی او زما د خولې نه پکې هغه ګندوزي چې څوک حکم څه په کنځلو ستړی شوم په بدو ویلو ستړی شوم حکم څه پاری پور جیل کې ومه په 73 کې نو دې اختر راغی وړوکی اختر دی قیدیانو پسې کورنا چا پسې وریجې رااله چا پسې څه رااله چا پسې څه رااله مونږ کې یو مرګره هغه پسې چرګان رااله الګ غوړو چې چرګان رااله نو سحر زه د هغې بارک ته ورغلم چې ورغلم نو یو چرګ اوس بانګ ته ځان جوړی بانګ ته خو چې داسې آواز غوندې آواز دې وځي او وروستو نه یې باد وځي نو ما هغه ملګرو ته ویل چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی حلالې کوي هغې اوس خاندي چې خاندي نو ما ته مال ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی حلالې کوي ویل ناجوړه نه دی مونږ سره یو سړی و چې ډېر ټوکي و د دې 400 و ډېر ټوکي و ا دې چرګ چېرته د شپې بانګونه وي نو هغه یې خوب ته نه پرېښود نو هغه تیلو بوتل راغستی دی او دې چرګ له یې وروستو دا د لوی او دسمات یې ځای غوړ کړی دی نو چرګ به چې زور ځان له کولو نو وروستو به ترې باد وته اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګ ورونه نه وي که نه ما ته وی چې دته بیګا پلانی خان دا چل کړی دی مالخا په خندا مې ځان مړ کو بس ترې ووت سړی ما پسې بارک ته راغی چې راغی ما ته مولانا مالی ها ویلې دا ستا ملګری نه دی دا مولا نو مونږ 4 مولیانو په جیل کې او 400 را سره نور قیدیان نو مونږه تقسیم کړو چې یو به اذان کوي یو به اقامت کوي یو به امامت کوي د جمعې مونځ ما ته حواله کړو چې جمعې مونځ به ته ورکړي ویل مونږ مازدیګر کې د چمن ته راوځو اسې سیل کوو پام غلطو چې ګورو دا مولا به په بانګونو شروع شي د سره مې چا د چرګ کار نه کړی پرېږدم یې نه دې مولا سره ما سړی توب زده کا ویل والله کې پرېږده یا ورته وایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه وایي ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې دې سړي څادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړی او ده ته یې مخامخ ودرول چې وی درول هغه چې داسې بوتل ته وکړه اذان یې په ځای پرېښو منډه یې کړه چې منډه یې کړه څه چلو شو شاه صاحب ویل تیلو بوتل نه ګورئ دی ښه موږ د چرګ کار ما سره هم کوي نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی خیال م راغی نو خبره دا ده چې دا ډېر پوه حکومت دی څوک چې اذان لذان جوړ کړي رستو نه ورته په تیلو دا خاص ځای غوړ کړي یو ګیدړ په پټي کې ګرځېده ګیدړ نو یو کاغذ یې ولیدو چې اخبار پاڼه وه د بېنظیرې فوټو پې ګیدړ راوچت کو چې او پرمټ راته ملاو شو ټول ګیدړان را جمع کړه ویلې پرمټ راته ملاو شو چې ګیدړان هر څومره چرګان وخوري څوک به ورته غږ سپي به ورته غږ نشي کولی ګیدړانو ویل ها ویل او دا وګورئ دا پرمټ په هغې واقع د وزیر اعظم فوټو ویل راځئ د پلاني کلي کې چرګان ډېر دي
چې پاکلی ورغلی دي په چرګانو باندې دا کلی سپي